بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سورة البقرة آیات نمبر 57. په بنی اسرائیل باندې د الله انعامات او تذکرہ ده چې په دې بنی اسرائیل باندې الله تعالی ډېر زیات انعامات چې دین هغه کړو. یو انعام داو چې الله تعالی بنی اسرائیل د فرعون نه چې دین خلاص کړل. بل انعام داو چې دیوله کتاب ورکو توراتو، او بل انعام داو چې دیو شرک کړو نو الله تعالی د دیو توبه چې دین هغه قبول کړل. بل دریم انعام داو چې دیو په کوی تور کې یو غلطه خبره کړو نو دا بنی اسرائیل الله مړ کړل، بیا چې دین را پاسول او را ژوند کړل. نو دا انعامات روان دي چې بنی اسرائیلو پستاسو په پلارانو په نیکونو باندې الله تعالی دا انعامات کړلی، د دې شکریا ادا کړو او د دې شکر ادا ده چې ایمان راوړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دین دا ومني او مسلمانان شي او په دې دین اسلام کې چې دین داخل شي. وس په دیو باندې نور د انعامات او تذکرہ ده چې دیو په میدان تیه کې صحرای سینا چې دا د فلسطین او د مصر په منځ کې یو میدان دی، نو دیو ته حکم داو چې تاسو لاړ شئ او خپل ملک چې دینو قبضه کړئ د عمالقونه فلسطین. نو دیو د الله تعالی حکم ونه منودلو، وای مونږ چې دینو د هغه زورورو جبارینو سره چې دینو جهاد نشو کولای، نو الله تعالی په هغه ځمکه حرام کړل 40 کاله. نو دیو دلته په میدان تیه کې چې دینو دیر شو او دا یو کلاو میدانو. نو دا بنی اسرائیل رالا موسی علیہ السلام ته ویلله چې په دې میدان کې چې دینو ګرمي ده او مونږ به چې دینو سکو خیمه زمون سره نشته چې خیمه وو. نو الله تعالی ته سوال وکړو موسی علیہ السلام، نو الله تعالی په دیو باندې وریځ راوستله او دا سپینه وریځ وا چې په سپینه وریځ نو په دې کې رڼا مو او په دې کې یخواله مو. عبد الله ابن عباس قول ابن کثیر نقل کړي چې دا د عام وریځو په شان دي کې وریځ نه و، په دې وریځ کې سپینه مو خو په دې کې چې دینو یخواله چې دینو هم وو. نو د وریځې تنظیم وشو او چې رسول پورې دیو دلته ډیرو، نو دا وریځ په دیو باندې همیشه و. تور وریځ ولې نه و؟ نو په تور وریځ کې انسان زړه چې دینو خپکی تنګیږي پکې، او په دې سپینه وریځ کې چې دینو انسان نه تنګیږي. نو د دیو د پاره چې دینو دا یو عظیمه خیمه چې دینو واله شوله. کورونه خو دلته نه وکنه، خیمه دلته نه وي، نو دا څومره میدان نو په دې باندې الله تعالی چې دینو وریځ راوستله او د شپې به چې دینو هغه به داسې چلو چې د شپې به سپوږمۍ چې دینو رڼا کړو، سپوږمۍ رڼا به وه د هغې نه به چې دینو دیو پیدا اخیستله. او ابن کثیر یو بل قول نقل کړی دی چې دا بنی اسرائیل راله چې د شپې چې دینو موږ به څه کوو، دا خو چې دینو تیاره ده، ځکه کله ناکله سپوږمۍ چې دینو وړه شي نری شي هغه ډوبه شي د هغې هغه رڼا نه یو
نو وی الله تعالی دیو د پاره چې دنو د دیو په دې منځ کې چې دنو یو ستنه د نور او د رڼا چې دنو جوړ کړله او بل قول په کې دا ده چې دا د اور چې دنو رڼا وا یو ستنه وا د دیو په دې منځ کې نو دیو به د هغې نه اور هم حاصلولو او د هغې نه به چې دنو رڼا هم چې دنو حاصلوله نو وریځ په دیو باندې چې دنو راله نو بیا بنی اسرائیل راله چې موسی مونږ به چې دنو دلته سخرو مونږ له به خوراک چې دنو څوک راوړي نو موسی علیه السلام الله تعالی ته چې دنو سوال وکړو نو د دیو د خوراک بندوبست چې دنو هم په دې میدان کې چې دنو وشو او هغه خوراک چې دنو هغه یو منو او بل چې دنو سلوا وه چې یو دا مړزان دي او بل چې دنو من تورنجبین و د دې انتظام هم وشو او بل د هغې نه پس بني اسرائیلو بیا وویلله چې موسی زموږ دپاره د لباس او د کپړو انتظام پکار دی نو الله تعالی ورته وویله چې دې بني اسرائیلو دا کومه جامې اغوستې دي نو دا به نه خیرنېږي او نه به چې دی نو دا شلیږي او نه به چې دی نو دا زړیږي او دې ماشومانو چې کومه جامې اغوستې دي دیو چې څومره غټېږي دا جامې به ورسره په خپله چې دی نو دغه شانتې کې روانې دا جامې به د دیو په دې باډۍ باندې چې دی نو دغه شانتې کې برابر روانې د لباس انتظام چې دی نو هم وشو بیا د اوبو انتظام و چې د اوبو سره به چې دی نو څه کوو اوبه پکار دي اوبه به موږ له څوک راوړي نو بیا الله تعالی موسی علیه السلام ته وویلله چې ته د خپل امسا یو ګټ چې دی نو راواچوه یو ګټ چې دی نو راواچېله اخوا آیات را روان دی وایي اذ استسقی موسی لقومه نو د هغې نه چې دی نو 12 چینې روانې شولې او 12 لختې چې دی نو هغه جوړ شو او دیو به چې دی نو د هغې نه چې دی نو اوبه چې دی نو حاصلولې موسی علیه السلام ډېر چې دی نو تنګ کړی دی بني اسرائیلو په دې کې د اخوا تذکیره چې دی نو را روانې دي نو په دې نظر کې چې دی نو د نبي علیه السلام صحابو ته هم ګوره چې زموږ صحابه کرام نه دي هغوی نبي علیه السلام چېرته تنګ کړی ګوره دومره نه دی څومره چې بني اسرائیلو موسی علیه السلام چې دی نو تنګ کړی دی د یو شي مطالبه به کوله د بل شي مطالبه به کوله د غوا په دې واقعې کې به مخکې ته راشي چې دا به څنګه غواړي د دې رنګ به څنګه وي دا چې دی نو تنګولو خو زموږ په صحابه کرامو باندې دومره سخت راغلي دومره سخت حالات خو نبي علیه السلام ته دا چېرته نه دي ویلي چې زموږ دپاره داسې خوراکونه پکار دي داسې رزقونه پکار دي لباس او جامې پکار دي او معجزې چې دی نو هغه پکار دي چې معجزې موږ ووینو دا مطالبې چې دی نو صحابه کرامو نه دي کړي حالانکه سخت حالات راغلي په دې جنګونو کې او په دې غزوه تبوک کې چې صحابه کرام نو لږې نه چې دی نو سخت خراب و نبي علیه السلام ته وویلله وی الله زموږ سره چې دا کم خوراک دی او دا صحابه کرام وږي دي نو ته سوال وکړه چې په دې کې زموږ دپاره الله برکت واچوي نبي علیه السلام وویله صحابو ته وایي دا خوراک دا لږ لږ چې رچا سره دی دا چې دی نو راجمع کوي او هغه خوراک چې دی نو راجمع شو نبي علیه السلام دعا وکړله او په هغې خوراک کې وله چې دی نو برکت واچولی شو او د هغه ټولو صحابه کرامو چې دی نو کافي شو او د هغې نه چې دی نو پاتې هم شو قمره مطلب دا دی چې ډېر سخت حالات په صحابه کرامو راغلي غزوه خندق کې د ولږې نه صحابه کرامو په خېټه پسې چې دی نو کاڼي تړلي نبي علیه السلام په خېټه پسې 2 کاڼي چې دی نو هغه تړلي خو داسې شکایتونه چې دی نو هغه نه دي کړي چې ته الله ته ووایه چې خوراک چې دی نو هغه راولېږي نو ډېر چې دی نو صبر یې کړی خاص صحابه کرامو ځکه اوچته مرتبه ده د صحابو نو دا الله تعالی په دیو باندې انعام وکړو په دې میدان تیه کې
چې دیو خو جنگ ونه کو خو الله تعالی به دا انعامات وکړل نو د مدینی يهوديانو ته وای چې يهوديانو تاسو پلارانو نیکونو باندې الله تعالی په میدان تیه کې دا انعامات کړلی چې وریځې پر راوستي وا او من او سلوا چې دین هغه ورکړو ولا نو تاسو د دې شکریا ادا کړئ او ایمان چې دین هغه راوړئ. نو ازللنا علیکم الغمام سورې کوم په تاسو باندې وریځ یعنی دسی د چترۍ په شانتي کې چې دینو دا په دیو باندې د پاسه دا وریځ چې دینو راوستله. نو تا تماویل عبد الله ابن عباس او سدی نقل کړلی ابن کثیر چې غمام وای سپینی وریځی ته غمام وای او غمام جمع ده د غمامتونو. وانزلنا او غمام ته غمام زکه وای چې غمه پټولو ته وای ډامپ نه پټولو ته. نو دې د غمام زکه وای چې دا د اسمان چې نو پټای کنه د اسمان په دی وریځي باندې چې نو پټ شي نو زکه وته غمام وای. هلال چې دنو آغا حدیث کې راځي وین غمه کچری دا هلال چې دنو پټ شي پتا سو باندې غمه پټې دو ته وای پټ شي پتا سو باندې نو تاسو بیا د میاشتي ډیر چې دنو هغه پورا کوو. خجی وانزلنا علیکم المن او راولې کوم پتا سو باندې من تورنجبین. تفسیر قرطبی وای د من مراد چې دینو څه شه ده تورنجبین واپس په عربی کې چې دینو دا معنی ولکړل تورنجبین. او چا ویلی العسل دا مانم قرطبی نقل کړل عسل ته وای شهد ته وایو او حلوا ته وایو چې دا یو خوږ شي ته وای خوږ شي ته. او حدیث کې مرাজি چې د نبی له صلوات و سلام نه دا خوږ شي چې دینو دا به خوږ شي د خوراک نه پس به چې دینو دا خوږ شي خوړل. یحب الحلوا د بخاری حدیث ته د نبی له صلوات و سلام یحب الحلوا خوږ شي چې دینو اخو خو بریلیان را له دین حلوا جوړ کړه بدعتيان د حلوا نه حلوا جوړ کړه او یحب الحلوا حلوا نه ده نبی له صلوات و سلام خوږ شي چې دینو هغه به خوخو او دا خوږ شي چې د خوراک نه پس وخوري نو دا عظیمم برابر یو او دا چې دینو انسان قوت چې دین هم پیدا کوي مدافعات نه د بدنو دام پیدا کوي. دا به نبی له صلوات و سلام کجوره چې دینو هغه به خوخه و نبی له صلوات و سلام به کجوره چې دینو خوړل او چې چا عظیمه خراب نو چې خوراک وکي داغې نه پس دی بیا کجوره نو هغه دی وخوري کجوره نه د ګوړې نه دی یو چک کوي بیا به ته پته ولګي د عظیمه به برابرای عظیمه به چې دینو بیا ټیکی بیا به نه خرابي مېده به چې دینو برابرې چې خوږ شي سړی په خوراک پسې چې دینو وخوري. او چا ویلې چې دا مشروب او شربت یو چا د شربت ویلې ده چې دا به راغستو او د دینه به چې دینو شربت چې دینو جوړول او دې ته چې دینو نبی له صلوات و سلام یو بل شی یاد کړي الکماتو من المن الذي انزل على بني اسرائيل وماؤها شفاء چې دا دغه نه ده خریړې تاسو پیژنې کنه یو خبر ډیرانونو کې د پیریانو چترې وته وي او بل په دې غرونو کې د خټانو دلان دي په دې باره کې حدیث ته د دې او بن دي دا وې د سترګو د پاره چې دنو شفا ده چا بسترو کې بیماری دا غي د پاره شفا ده. نو حدیث کې راځي چې دا خریړې نه دام د من نه یا دغه ته چې د من ویل کېږي یا د من نه ده د من په شان ته کې ده. نو من څه شی وو زیات صحیح معنی دا ده چې دا تورنجبینو او دا به د باران په شان ته کې راورېدو چې کله به سحر وختلو سحر د نور خاطه پوری بچی دینو دای سی راورېدو دا بس سپین شینو
تک سپین به و په دې کاڼو بوټو باندې به چې د پرخې په شان کې چې دی نو دا شوی و دا به راورېدو نو دیو به ورتلو دا بني اسرائیل او دیو به چې دی نو خوړله او ځان دپاره به چې دی نو راجمع کوله لکه دا مالوچ هم لیدلي مالوچو مخکې وایي د کوڅو کې هغه سړی راتلو او مشین به یې تاوهلو هغه مالوچ چیني به یې ور واچېلله نو هغه به یې تاو کو د هغې نه به چې دی نو هغه مالوچ جوړ شو مالوچ یو خوږ شی یا تاسو په دې یو موسم کې لیدلي چې دا سپین سپین شیونه نه دي داسې الوزي و روانې سپیلداران چې کله ګل شي یا سپیلداران د دغې نه چې دی نو چې را روانې دا سپین سپین شیونه دغې ته چې دی نو تورنجبین ویلی کېږي یا د کنډ کنډ د پلوسې کڼ هم لیدل دي که نه د پلوسې کڼو دا به ډېر خواږه و موږ به چې واړه سکول له بتلو نو د پلوسو دا کڼ چې دی نو دا به رادرې کول او چې دی نو چې خوږ شی و چا به ویلی وایي د ملا دړ لخی و والله عالم خو خوږ شی دی نو دې کڼو په شانته کې چې دی نو دا یو سپین شی و چې دا به چې دی نو راورېدو په دې میدان تیح کې او دې بني اسرائیلو به چې دی نو خوړو داسې به هم خوړلو یا یې په اوبو کې چې دی نو میلاو کو او شربت به ته چې نو هغه ته جوړ کو نو دې ته چې دی نو من ویلی کېږي ښه خو په دیو باندې دا پابندي وه چې دا به خورئ خو دا به ذخیره کوئ نه ذخیره کوئ به نه جمع کوئ به نه سبا دپاره به ږدئ نه بس د ماښام پورې چې دی نو تاسو دا سټور کولی شئ او ایښودی شئ او د هغې نه بلې ورځې دپاره نه دا په دیو باندې پابندي وه او تفسیر قرطبي لیکلی چې دیو به کله د جمعې په ورځ باندې دیو یې راجمع کړي او ذخیره یې کړي دا خیر دی ځکه چې د هفتې په ورځ باندې به دا بیا بند و دا به نه ورېدو د هفتې ورځ د دیو د عبادت دپاره وه چې دیو به چې دی نو عبادت کوي نو خیر دی وایي که د جمعې په ورځ په دیو باندې څه پابندي نه وه چې د ځان دپاره جمع کړي د سبا د خالي د ورځې دپاره ځکه د خالي په ورځ باندې بیا نه ورېږي خو دیو پکې بیا دا غلطي وکړله چې وما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون په دیو باندې ذخیره کولو پابندي وه خو دیو دا من چې دی نو دا به ذخیره کوو او تفسیر قرطبي دا هم لیکلی چې دیو به کله ذخیره کوو نو هغه به خرابېدو څښا کېدو به ورته بیا به چې دی نو څه د کار شی نه و نو خوراک او بل دا چې دا په اعتدال باندې و ښه د دیو دپاره چې څومره تاسو خوړی شئ هغومره چې دی نو خورئ خو جمع کول به نه کوئ او د حد نه به چې دی نو اخوا نه تېرېږئ خوراک په اعتدال باندې چې دی نو پکار یې ښه سړی خوراک په اعتدال وکړي لږ خوراک چې دی نو دې کې صحت دی او بې سیارخوري نه ده دا چې دی نو بیماري ده انسان چې دی نو ناجوړه کېږي بیماریږي مختلفې بیمارۍ چې دی نو هغه ورته لګي او سنت طریقه دا ده چې په سنت طریقه باندې چې دی نو سړی خوراک وکړي ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځمکه باندې کېناستو په ناسته به کوو پیزار به چې دی نو ایستلو او چې خوراک ته به کېناستو نو تاسو د سنت طریقه معلومه ده چې څنګه به کېناستو سنت طریقه چې دی نو هغه داسې ده دا یو زنګون به چې دی نو اوچت کو دقه شانتې کې دا زنګون نه دا به د خېټې سره چې دی نو ولګي دا چې د خېټې سره ولګي نو بیا سړی ډېر خوراک چې دی نو نشي کولی بیا دا خېټه نه د زنګون نه په خپل زور ورکوي نو تا ته بیا پته لګي چې نور خوراک چې دی نو هغه نه دی پکار او که چېرې ته داسې کښېنې په بله طریقه باندې نو بیا به ته په مړخ باندې نه پوهېږې وروله دا سم تنور دی بیا به چې دی نو داسې پلاویږي دا خېټې به چې دی نو بیا غټېږي نو په دې طریقه باندې چې دی نو خوراک پکاري ښه سنت طریقه باندې بسم الله پکاري په اوله کې بسم الله په آخره کې چې دی نو حمد پکاري په خېټه له چې دی نو درې حصې ورکول پکاري یوه حصه د خوراک دپاره بله حصه چې دی نو د اوبو دپاره او درېیمه حصه چې دی نو هغه د سانس دپاره د ساه د اخیستو دپاره نو چې سړی دې ځای پورې ځان چې دی نو هغه خوراک وکړي نو هغه اوبه په کوم ځای کې
او سا به چې دی نو هغه به څنګه واخلي. نو دا او په آخره کې چې دی نو بیا دعاګانې هم ته ښودلی شو دي ښه سنت طریقه باندې. الحمدلله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه. یعنی دا خوراک چې مال الله تعالی چې د نو راکو په دې باندې د الله شکر دی، په دې کې زما سم محنت او مشقت نه و، دا بس د الله طرف نه دی. او محدثین لیکي چې دا په دې طریقه باندې د نبی له صلوات و سلام کې ناستلو نو دا دې سیده لکه د غلام په شان کې سړی کینی عاجزي ده پکې. لکه تاسو دا سوالګری نه کنه دلته چې راشي دا چانده کوي او صادر غوړی او دغه شانتي کې ناسي نسی عاجزه چې دینو ناسي. نو خوراک ته په دې طریقه باندې کې ناسته نه ده، په دې کې چې دینو عاجزي ده. لکه انسان نه غلام دی چې دا سوچ وکړي دا خوراک نه دی، دا چې دینو الله راکو، زه د الله تعالی بنده یم غلام یم، په دې کې زما سره چې دینو طاقت او قوت نشته. که الله نه وي غوښتلی نو ما له چا نه شو راکولی. او بیا په هغې کې چې دی نو په آخره کې حمد چې دی نو ویل دي. او چې سړی ډېر وخوري نو بیا د کار هر څه نه وځي ښه بیا به تش خوب کوي، خوب به کوي، عبادت وله مزه نه ورکوي. بیا دا عبادت نه دی، دا په ناره خېټه باندې ډېر ښایسته کېږي. او یا چې بګینې لږ خوراکي بیا سړي ته ډېره مزه میلاویږي او عبادت وله مزه ورکوي. چې کله ډېر شي نو بیا وایي سړی و چې سم لاس دی، بیا د پاسېدو کې ناسته چې دی دا ورته چې دی نو ګراني. او ډېرې بیمارۍ نه دي دا هم چې دی نو د دې نه ولګېدلې چې خلک خوراک وکړي او ګرځي نه شوګر دی نه بلډ پریشر دی، دا د دې نه خلکو ته ولګېدلې چې خلک خوراک وکړي او ګرځي نه او په کټ کې سملي. او یا چې دی نو ناسي ګرځېده پکاري ښه په خوراک پسې، د خوراک نه بعد بیا مزل پکاري نو ګرځېده پکاري. مازدیګر کې سړی لاړ شي چکر دی ولګیو نیسین غاړې ته او په دې روډ دی چې دی نو هغه واکینګ وکړي او په دې کې څه ګناه نشته، ذکر اذکار دی کوي. دا جمعې په ورځ او د هفتې په ورځ چې موږ چوټي کوو دا سبق نه وایو، موږ دا وایو چې موږ وایو دا کسان تنګ نشي او دا د پکې چکر لګیو دا خپل ماشومان دې ځان سره بوزي او په سین غاړه کې چرته چې دی نو یو طرف د زیو کینی دي، دا زنانه چې د نو ځان سره بوزي سکور یې پخلی کوي او هغه دی چې د نو وړي هلته دی چې د نو کیني نو دماغ به لږ تر و تازه یو. تاسو په خپله ګرځئ او هغه زنانه چې د په کور کې کېنولي هغه چېرته نه وکاږئ. د پردې ځایونه ډېر شی دي، سړی به پرده کې لاړ شي او چېرته چې نو په یو ځای کې چې دی نو هغه کېږي. دا چوټي د دې دپاره یې ښه چې تاسو پکې چکر ولګوئ او بیا دې سبق ته چې دی نو بیا تازه شی نو د ډېر خوراک نه ځان ساتل پکاري ښه کم خوراک. بل چې دی نو وسلوا څه ته وایي؟ تفسیر قرطبي قول نقل کړی د ابن عطیه چې دا تویر مارغان دي مارغان. اوس مارغه چې دی نو یا د زرګه ده یا چې دی نو مړز دی یا چې دی نو تیتر دی. خو زیاته صحیح معنی چې دی نو هغه دا ده چې دا مړزان نه دي، دې ته سلوا وایو مړز. د بعضې خلکو دا خیال و چې دا د اسمان نه چې دی نو تیار راتلله، دا غلطه ده. خام د وانزلنا معنی دلته دا نه ده چې مونږ د بره نه اسمان نه چې دی نو نازل کړله، یعنې مونږ پیدا کړله بغیر د اسبابو نه. داسې هم نه و چې څه تخم چا وکرلو او د هغې نه چې دی نو نامن پیدا شو سلوا پیدا شو، بغیر د اسبابو نه چې دی نو هلته په دې میدان کې الله تعالی دا پیدا کړله. دا مرغۍ نه دي، دا مړزان دا یې زیات کړله، دا یې ورته په دې میدان کې زیات کړله. دا سیلونه به راتلله او دیو به چې دی نو ورتلله نیولې به او یې تښتېدې پاسېدې به ترې نه او هغه به علالولې او ورتولې به او هغه به خوړلې. نو دا چې دی نو دا مړز نه دی، د دې دا غوښه چې دی نو ګرمه ده او دا من نه دی، دا منو دا یخ دی. نو چې یوازې دیو دا ګرم شی خوړل هم د جسم دپاره نقصان و، نو هم پکې چې دی نو د ګرمایش کار وشو، هم پکې د یخوالي کار وشو. په دې من کې کاربوهایډریټ دي او په دې سلوا کې چې نو پروټین دي، دواړه چې دی نو ورته میلاوېدله، هم ګرم و هم چې دی نو بل شی چې دی نو دا یخ و.
مړزان په دې هوټلو کې ښکته ملاویږي ښه مونږ په دې دا کسانو یو ځل پروګرام کړی و د بلنې هوټل ته تلو نو هلته مړزان مې ورکوي نو هلته ملاویږي خو بیا کسانو ویله وایي دا وایي هسې وایي چې مړزان دي خو نور دا ښارونه دي اوس پته نه لګي چې الله ته علم دی چې ښارونه دي که مړزان دي خو بس هغه سره شوي و د هغې پته نه لګي چې دا څه شی دی مستقیم زموږ ستلی او دې مستقیم هم خوړلی و نو دغه مړزان دي ښه نو ګورې چې دی نو هسې نه چې بل سره باندې ونه خوري کارغان در باندې ونه خوري چرته نو په دې ښکتو علاقو کې نه دی د کوهاټ ته او بنو طرف ته چې دی نو دا د مردان ته او د شیرګل طرف ته چې دی نو دا مرغۍ زیاتې دي هغوی چې دی نو دا نیسي ښکار یې کوي او ځینې خو خلک چې دی نو مقابلې کوي جنګونه پې کوي نو دا منه ده ښه په چرګانو باندې په حیواناتو باندې جنګونه کول او پیسې پې ګټل دا ښه کار نه دی ښکار وکړه چې دی نو هغه او چې ښکار کوې نو هغه داسې نه چې نشانه بازي په یو شي باندې کوې په مرغۍ باندې او بیا یې خورې نه ګورې دا کار هم غلط کار دی ښکار کوه او بیا چې دی نو هغه خوره اوس چې دی نو ښکاریان ډېر شوي دي خو ښکار نشته ښکار چې دی نو هغه ختم شو نو کلو م ورته وویله چې خورئ دلته چې دی نو قلنا مقدر دی وقلنا پټ پروت دی ښه وقلنا ورته وویل مونږ چې کلو خورئ ځکه د تېر شوي زمانې کې په باره کې امر راشي د تېر شوي زمانې په خبره کې امر وشي نو هلته به چې دی نو وقلنا چې دی نو پټ به پروت او چې د را روان د مستقبل زمانې خبره کوي او امر کوي نو هلته به یقولو چې دی نو پټ پروت نو دلته پټ څه شی پروت دی وقلنا ورته وویل مونږ چې کلو خورئ من الطیبات د پاکو شیینو نه یعنې پاک هغه رزقناکم چې موږ درکو تاسو ته دا پاک شیونه دي چې دی نو دا استعمالوئ پاک شیونه مؤمن مسلمان چې دی نو هغه به خوري اګه پاکو شیینو کې چې دی نو کم شی ستا طبیعت نه خوري د طبیعت دې نه مني جو هغه مه خوره خو نور چې دی نو حرام به هغه نه یو نبی علیه صلات وسلام یو ځل خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ سره د حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها که چې دی نو لاړه دا یې ترور کېدله نو هلته دو ته چې دی نو دا خادمۍ چې دی نو پیش کړله خادمۍ نبی علیه صلات وسلام ولې زه نه خورم نبی علیه صلات وسلام ونه خوړل وایي زما طبیعت یې نه مني او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغې وخوړله نو که چا طبیعت څه شی مني نو هغه دی خوري چې نه مني داسې به نه وایي چې حرام دی حرام نه دی خو زما طبیعت یې نه غواړي نو هغه دی چې دی نو هغه نه خوري وما ظلمونا دیو زمون نقصان ونه کو نو کړی ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دیو خپل نقصان چې دی نو وکړو او داسې معنی هم کولی شي او دیو ظلم ونه کو په مونږ باندې ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن په خپل ځانونو باندې دیو ظلم وکړو هغه ظلم سو چې دیو د الله حکم کړو چې دا مه ذخیره کوئ نو دیو چې دی نو دا ظلم وکړو چې دا به ذخیره کوله او بل ورته حکم دا شوی چې په عبادت به کوئ نو دیو په هغې کې هم چې دی نو ناراسته شو او بل بیا چې دی نو وروستو آیات کې د دې تفسیر را روان دی چې لن نصبر علی طعام واحد مونږ په دې خوراک باندې چې دی نو صبر نه کوو فدعو لنا زموږ دپاره وغواړه د رب خپل نه چې زموږ ترکاریانې پکار دي او زموږ چې دی نو سلاد پکار دي نو د دې نعمت ناشکري یې وکړله د دې نه چې دی نو هم محرومه شو او بیا چې دی نو الله ورته ویل چې اوس ورځئ دې ښار ته او کره یو ریبه یو او په مشقت کې چې دی نو اخته شو په مشقت کې نو دا دیو خپل نقصان چې دی نو وکړو چې د دې نعمت ناشکري یې وکړله بس دی دا یو آیات وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ او سورې کو مونږ په تاسو باندې د وریځې سورې کو په تاسو باندې وریځ یعنی دا نعمت را په یاد کې تاسو په نیکونو باندې په پلارانو باندې
موږ په میدان تیه کې چې دنو وریځ سورې کړو وانزلنا او راولېږل مونږ علیکم المنّا په تاسو باندې من تورنجبین والسلوى او مړزان کلو وقلنا ویل مونږه کلو چې خورئ من الطیبات د پاک هغه شی نه ما رزقناکم چې مونږ درکړې تاسو ته وما ظلمونا او دیو زموږ نقصان ونکو ولکن انفسهم یظلمون لیکن دیو په خپل ځانونو سره په خپل ځان باندې چې دنو نقصان وکړو خپل ځانونه په نقصان کې واچېلا په خپل ځانونو باندې چې دنو ظلم وکړو نو د دې نعمتونو چې دنو الله موږ کوم راکړلې د دې په چې دنو شکر ادا کې او ناشکری چې دنو هغه باندې کې په شکر باندې الله تعالی خوشاليږي او په ناشکری باندې الله چې دنو